السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زم تاسو عطا الله جان امید لرم چې ټیک ټاک کوي. د مرغوز د سیمې چې کوم دی موږ سره د پی ټی آی صدر چې کوم دی ناست دی دولت نرم زموږ مشر دی او هغوی نه به موږ پوښتنه کوو چې یاره د عطا الله باره کې تاسو څه ویل غواړئ او څه هلې ځلې شروع دي ګرد چاپېره مختلف پارټونه خلک ولاړ دي چې تاسو عطا الله باره کې څه ویل غواړئ. السلام علیکم. مننه اول د ټول نه ستا مننه عطا جان چې ته رالې دلته کې او موږ سره کېناستې او زموږ دا خبر چې کوم دی په میډیا باندې خورې نو ستا ډېره مننه. د عطا خان باره کې تا سوال وکړم چې عطا خان نو د ټول نه اول خو زه دا وم چې دی وایي دا موریثي سیاست دا بالکل نه دی موریثي سیاست. زه دا به درته ووایم چې په د ټول نه مخکې که په مرغوز کې څوک د پی ټي آی کس و نو هغه عطا الله خان و. اسد سپیکر صاحب سره لومبنی کس تقریبا عطا الله خان، بلال، دلاور شاه او زموږ دغلته بل ماما دی دا کاخیلو هغه او یو الله دې وبخي مړ دی نو دا کسان داسې او پروفیسر ریاض زموږ دلته عرفان دا هغه کسان دي چې هغه دا قیادت هغه ټایم سره د عطا الله خان هم په دغه کې شامل و او عطا الله خان هغه ټایم سبق وی چې کله نه شروعات سپیکر صاحب کول نو عطا الله خان هغې سره په دې ټیم کې شامل و. نو زه به درته وایم چې دا هم د ټیم یو بنیاد و عطا الله خان. نو دا د کدې ته څوک وایي چې دا مورثین عطا الله خان د مرغوز یارعقیل بلړخیلو دی او سپیکر صاحب د مرغوز عقاقیل دی. نو لکه دا زه به دا هم چې لکه د مورثي سیاست خو به زه دا هم چې د نواز شریف دی دی د ولی خان دی دی چې هغوی پی در پی یو بل پسې را روان دي نو هغوی د کور نه دی ایستی. نو سوال نه پیدا بقایا عطا الله خان داسې یو زلمی دی داسې یو نرځوان دی چې هغه په هر ځای ته په هر دواله هر جنازې له چې څه مسله چرته وي هغې له دغه حاضر وي. نو دا الله تعالی هغه کې یو ټیلنټ ایښی دی الله تعالی دې والله نور هم دغه ورکړي صحت دې والله تعالی لري ژوند دې والله تعالی ورکړي چې د خلکو خدمت وکړي. نو هغه یو نر ځوان دی تکړه هلک دی او هر ځای ته ځان رسوي او د انشاءالله زه امید لرم د الله نه چې په باري اکثریت سره به انشاءالله عطا الله خان الله پاس کوي ښه باري اکثریت سره او د دې خپل تحصیل صوابۍ نوم به دی روښانه کوي انشاءالله. او دا د سپیکر صاحب دویم نوم دی عطا الله خان. نو زموږ مخالف چې کوم لګیا دي زموږ وروڼه بیګان هغوی خپل ځان نه لګیا دي خپل دغه باندې لګیا دي. نو زه دا منم خو زه صرف د خپلو خلکو ته دا وامه چې د دې نه مخکې د پی ټي آی د حکومت نه مخکې دا 50-50 کاله حکومت د چا تیر شوی دی او هغوی د کلي له یا د علاقې له څه کړي زموږ نه زیات د عطا الله خان نه زیات. نو بېشکه بیا د هغوی حق ته هغوی له دې وټ ورکړي خو که نه په دې لږه موده کې او په لږ وخت کې زموږ سپیکر صاحب عقیب الله خان ایم پی اے صاحب او عطا الله خان چې څه کړي دي نو هغه پټ چانه نه دي. زموږ وروڼه ډېر څه دا وایي چې لکه څه شوي دي موږ دوی ته دا سوال کوو چې څه نه دي شوي هغه وښیئ چې هغه وکړو. که هغه عطا الله خان ته قوله شي که عقیب الله خان ته قوله شي که موږ ته قوله شي نو زموږ کوشش دا دی چې لکه کمې وعدې سپیکر صاحب کړی وي ایم پی اے صاحب کړی وي عطا الله خان دې کړی وي هغه الله تعالی 100/100 برابر کړي دي. او نن عطا الله خان سهار وځي هغه ما ته پته چې هغه په کم دغه کې ګرځي او دا نه چې د الیکشن دوران کې ګرځي د الیکشن نه مخکې ګیر چاپېره رسېدلی دی. داسې به څوک نه چې د عطا الله خان باره کې به دا وایي چې یاره موږ څخه نه دی را رسېدلی. نو هغه د الیکشن نه مخکې مو ګیر چاپېره ځان رسولی دی د ګیر هر چا خدمت یې کړی دی او انشاءالله په حق یې کړی دی او په صدق یې کړی دی او الله تعالی ته هر څه ښکاري. نو انشاءالله د کامیابۍ دا پګړۍ چې ده انشاءالله دا زموږ عوام او به انشاءالله کرب ته منظوري په 19 تاریخ د عطا الله خان په سر باندې پګړۍ دی او دا زموږ د ټولو په شریک باندې عزت دی په شریک باندې زموږ جیت دی او انشاءالله الله تعالی به حق فیصله کوي الله تعالی نه حق نه کوي او انشاءالله الله تعالی به عطا الله خان خبر اکثر سے کامیابی. زه په آخره کې
یو دا کوم ټول ورونو ته زموږ انشاءالله په 17 تاریخ باندې په مرغوز اکاخیلو کې د سپیکر صاحب دی لوی اجره کې چې کومه د زړه کې چې کومه د اجره ده په هغې کې به زموږ د ټولو یو ښه درانه جلسې که خیري نو زه د کلي ټولو خلکو ته ټول وروڼو ته دا اپیل کوم چې دغه جلسه راشي په ګڼ تعداد سره او دا جلسه کامیابه کوي. ډېره مننه، یو ځل بیا ستا او تعالی جانه مننه. خوشحاله اوسئ. السلام علیکم.